د شعبان المبارک میاشت شروع شوې ده. د دې میاشتې ډیر زیات فضیلت راغلی دی او الله جل جلاله ته په خوښو په نږدو میاشتو کې یوه میاشت شعبان هم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې کله د شعبان میاشت شروع کیږي نو تاسو د میاشتې ښه لیدل کوئ، ښه کتلې کوئ، ځکه چې په دې پسې بیا د رمضان المبارک میاشت ده چې د هغې صحیح تاریخ هغه معلوم کړی شي او بیا د رمضان المبارک هغه عظیم الشان عبادت په هغې کې د موږ او ستاسو حصه راشي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو له د شعبان او د رمضان المبارک د دواړو کې د عبادت د ادا کولو توفیق را نصیب کړي. زما عزتمندو، قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي قسم خوري په حامیم باندې، وایي چې منګه نازله کړه د یوه شپه د برکت والا د لوح محفوظ نه په آسماني دنیا باندې، او من تاسو له خبر درکوونکي یو د دغې شپې چې په دې کې الله جل جلاله د هر حکمت والا معامله هغه پیش کوي په خپل حکم باندې. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي انا کنا مرسلین چې بېشکه ته موږ رالیږلی پیغمبر موږ جوړ کړی. نو د دې شپې نه زما عزتمندو د 15 شعبان چې کومه شپه ده هغه ترې نه مراد دی. 15 شعبان په دغه شپه باندې عبادت کول، په دغه شپه باندې ذکر کول، په دغه شپه باندې تلاوت کول، نوافل کول، دا زیات ثواب لري په مقابله د نورو شپو کې. لیکن په دغه شپه باندې چې کوم عبادات دي او کوم نوافل دي او کوم ذکر دی دا ټول نفلی عبادت دی، مستحب دی. په نفل باندې انسان د فرضونه نه خلاصیږي اور دغه شانتي په سنتو باندې انسان د فرضونه نه خلاصیږي. البته که فرض ادا شي او نفل پاتې شي نو انسان د ثواب نه محروم شي، خو فرض خو ادا شو، غاړه خلاصه شو. نو شب برات دې ته ویلی کېږي، دا شب براعت دی، شب بارات نه دی. په بعضو علاقو کې دا داسې مناوی لکه د شب بارات چې په دغه شپه باندې قسمه قسم رسمونه کوي او رواجونه کوي او ډیوی بلی او چراغان بلی او په دغه شپه باندې یو تقریب مقرر کړی او ټول راغونډ شوي. دا خلاف شریعت دی. کم کار چې ته ثواب ګڼي او د شریعت خلاف پې کوې په هغې کې الټا عذاب دی، ثواب نشته. ثواب به د شریعت په طریقه باندې کې په خپله طریقه، په اسلام کې خپله طریقه نه چلي. ولې چې خپله طریقه انسان کله جوړه کړي او خپله طریقه کوي نو دا پیغمبران د څه دپاره راتلل؟ دا نبی علیه الصلاة والسلام، دا قرآن، دا بیا د څه دپاره راغلی دی؟ نو په دین کې خپله طریقه نه چلېږي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه پکې چلي. نو په 15 شعبان ورځ باندې روژه نیول مستحب دي، ثواب یې ډېر زیات دی. او د شپې عبادت کول ثواب یې ډېر زیات دی. براعت ورته دې وجې نه ویلې کېږي چې په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی د ډېرو خلکو مغفرت وکړي. ډېر جهنمیان هغه د جهنم نه الله جل شانه بری کړي. زمونږ بعضې خبرې هغه داسې چې چیرې د شعبان د میاشتې نه مخکې څوک مړه شوي او د شعبان شپه پې نه راغلي
نو د خپلو مړو سره ملاقات نه کېږي. نو لہذا موږ به د شپه باندې سورت فاتحه ووایو او سوره اخلاص به ووایو او د هغه په حق کې به په جمع وبخو، نو د ملاقات به بیا د خپلو رشته دارو سره وشي. نو دا عقیده دا غلطه خبره ده. څوک چې وفات شي او په قبر کې کېښودلی شي د ملاقات د همجنسو سره کېږي، د خپلو خلکو سره ملاقات کېږي. خو که ښه سړی د ښو خلکو سره ملاقات او که بد سړی د بدو خلکو سره، د هغوی په ځای کې به د هغه ټکانې. نو زما عزتمندو بیا وایي په دې شپه باندې چې څوک په بدبخته یا څوک په نیکبخته الله دا لیکي، دا خبرې شورلټ غلطي دي. ګوره کله چې انسان پیدا کیږي او دکې الله روح اچي، هغه وخت کې د دا لیکلو شي چې دی به نیکبخت دی که دی به بدبخت دی. په دې شپه باندې صرف لیسټونه فرشتو ته حواله کیږي چې دا والی دومره دومره به په دې کار کې وفات کیږي او دومره دومره به ماشومان پیدا کیږي، دا لیسټ حواله شي. دومره دا پکې نشته چې کم کم نیکان دی هغه ولیکئ چې په دغه شپه باندې دا لیکل کیږي. نو بیا د انسان د پیدایش وخت کې چې الله کم لیکل کړي و هغه څه شو، هغه چېرته لاړه. نو د ځان نه خبرې جوړول نه دي په کار. بعضې زنانه به د ځان نه مفتیانې جوړې کړي، داسې خبرې به راته وکړي چې خدایه زه اوس دې ته څه ویم. رسمونه رواجونه او بعضې مشرانې ښځې به مشرانې، دا اکثر د دې عادت دي، دا کشرانې دی راواړئ، بیا دی وایي زموږ مور به دا چل کو، زما نیا به دا چل کو. نو دا خبرې ښه بیا زه ځکه صدقه او خیرات کوم چې الله ما د نیکانو په لیسټ کې واچوي، الله ما د نیکانو په لیسټ کې راولي چې زه په نیکو خلکو کې راشم. نو د دې دپاره هره شپه صدقه کول پکار دي. په دغه شپه باندې دا خبرې نه لیکي چې تا به د نیکانو په لیسټ کې ور واچوي. یا بعضې علاقو کې وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام دندان مبارک شهید شوی نو هغوی له حلوا ورکړې وه. نو موږ حلوا پخو چې په غم منو. اول خو خبره دا ده چې د شعبان په میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام جنگ احد کې غاښ نه دی شهید شوی، هغه په شوال کې دی. دویمه دا ده وایي چې حضرت حمزه رضی الله عنه ته تکلیف رسېدلی نو لہذا موږ فاتحه کوو په دې شپه باندې. نو هغه ته تکلیف په شوال کې میلاو شوی او ته فاتحه په شعبان کې کې. نو اول خو هغه صحابه دي زمونږ فاتحو ته د هغې ضرورت نشته. بله دا ده داسې شپه مقرر کول چې په دې شپه باندې کې دا په شریعت کې نشته. ګوره زمونږ بعضې علما هغوی د دې وجې نه سختي کړي په بعضې مسلو کې چې موږ د ګناه نه بچ شو. لکه مثال کې طور پر د جمعې په شپه باندې صدقه کول، روټۍ لیږل، پیسې ورکول، هر څه چې ته کې په دې نیت چې ما ته ثواب میلاو شي. نن د جمعې شپه ده، ثواب زیات میلاویږي په مقابله د نورو شپو کې. نو هغه څیز دومره لازمي شو چې اوس مړی وشي نو بغیر د جمعې د شپې نه په بله شپه باندې خیرات نه کوي. دا اوس یو مستحب عمل څه شو، هغه فرض کو موږ په ځان باندې نه پوهي. هغه الله صرف د جمعې په شپه دی، په بله شپه باندې الله نشته. نو دا خبرې چیرې د جمعې په شپه باندې ثواب دی بالکل وی کا کوی چې په بل شپه نه کومه اوس خطا شولې. ولی چې تا یو نفل سیزله د فرض ډیوټي ورکا، لکه دعا د منګې د موز نه پرس کو ته چې نه د فرض موز نه پس کیږي او بل د سنتو نه پس نشتا. په دې سیس کې د لازمواله پیدا کو، سنت ته د فرض درجه ورکړه، اوس ته د ثواب په ځای د ګناهګارو کو. ولی دعا کول هر وخت سنت دي، هر موز نه پسې کې که فرض نه پسې کې که سنت او نفل ټول ختم شي په یو ځای او دعا کې عموم صحیح ده. نو داسې مثال وایم چې په دغه